اوس بل سبا خوا د جمعه ده دا خو بیا تی په کتاب کې بیا ډېره لویه جمعه ده نو څه پراهالې پر لس بجې بیا خلک وروره کالي وو څه کیسه ده وایي اخري جمعه ده اخري جمعه نو هغه بله کوم جمعه وه هم د هغه روزه وه نو څه کیسه وه انا اوس بیا هغه یو میسیج دی دا یې موقع ده هغه خلک وایي قضای عمرې کوي قضای عمرې دا رقم دی راولاړ شه پرون مې چا بارس میسیج را کړی ورته دغه ووایه ما دا درواغ 1000% درواغ وای راولاړ څه څلور رکعاتو نیت وتړه بیا دونه نات وای نه وای پلانې وای پلانې چې څو لمونځونه دې قضا کړي ته خلاص دا خبره چا کړې ده الله کړې ده که د الله رسول کړې ده که الله او د الله رسول کړې ده موږ ور نه په خبر چې ته په خبر دا یو او که د الله او د الله رسول خبره نه ده کړې ته وای چې کړې ده نو ته د الله رسول فرمایي په جهنم کې په خپله ورسه ځای معلوم کړه ملایکې دې نه بیا ورس په جهنم کې کوم ځای خوښ هغه ځای په خپله معلوم دا ګپه نه ده مرچی شپه ورځ ناشته کتابو ته ناشته کتابونه ګورو علما شپې کلونه سبا کړي دي هغه دې دپاره دي ته راولاړ شه مابین کې ته خبرې ورواچې بیا څه وایي په آخري کې وایي ما غریب به هم فتوا کې یاد ساتئ الله دې تا ته هدایت وکړي که نه د جهنم ایندن دې الله له تا جوړ کړي تا پر الله دونه لوی دروغ وتړل د الله پر رسول چې دونه منزه دی پاک دی له هر عیبه پاک دی لیکن تا درواغ ورباندې وتړل تا د کومې خوا دا خبره راخیستې وه صحیح سلو قضای عمرې دا بدعت دی که هر چا څلور رکعاته به دا نیت وکړو چې یاره دا قضای عمرې ده دا بدعت دی د الله رسول فرمایي بدعت چې دی هغه ګمراهي ده او هره ګمراهي چې دغه سړی جهنم ته رسوي بس خبره خلاصه ده چې کوم سړی بدعتي دی دا د الله د رسول دشمن دی موږ وایي کافرانو دین ته ډېر تاوان رسوي کافرانو دونه کافر خو زما استاد دشمن دی خامخا یې رسوي دغه مسلمانانو رسولی دي چې دا رقم مسیجان جوړ کړي بیا یې خلکو ته اصلي د خدای دپاره پر مخ یې چېرته د خدای دپاره دا درواغ دي که دې پر مخ شیر کو ته ورسره شریک یې په دې خبره که ته وازه نه وم په خبر نو چې نه وې په خبر بیا په خبرو کار ولې لري ته نه وې په خبر بیا ستا څه کار دی په دې خبرو څه کار به لرې تا ته الله ویلي د الله رسول ویلي تا چې شیر کو الله پوښتنه درڅه کوي چې نه دې شیر کړی الله پوښتنه نه درڅه کوله نو لهذا کوم سړی چې دا وایي دغه جمعه چې ده دا ډېره برکتمنه جمعه ده ډېره خاص جمعه ده دا بدعت دی دا بدعت دی دا ګناه ده او کوم څه چې راولاړېږي دا قضای عمرې کوي دا بدعت دی دا ګناه ده او بدعتي سړی دا د الله د رسول چې دی دشمن دی دا د الله د رسول عبدالله بن مبارک وفات شو چې وفات شو بیا چا په خوب ولید چې په خوب یې ولید بیا پوښتنه جنې وکړه الله څه معامله سره وکړه الله رب العزت څو ورځې درولی وم جنت یې نه پرېښوم ولې الله ما ته ویلې فلانی سړی بدعتي ولو ته راولاړ شو د هغه اکرام دې وکړي د هغه احترام دې وکړي دا زما دښمنو تا څنګه د احترام عزت کوئ عبدالله بن مبارک وایي چا به خوب ولیدی الله څه معامله در سره وکړه د امام ابو حنیفه صاحب شاګرد دی الله ول څو ورځې درولی وم د جنت دروازې ته نه پرېښولم جنت ته ولې نه پرېښولې ول الله ما ته ویلې فلانی سړی چې دی دا بدعتي و دا پلانی سړی بدعتي و دا زما او زما د رسول دشمن و او تا زما او زما د رسول دشمن چې کوم د هغه احترام دی وکړي هغه دې په احترام وکتل هغه دې په قدر وکتل نو لهذا زه تا جنت ته پرېږدم چې سړی د بدعتي سړی احترام وکړي دغه حال دی د خود بدعتي سړی به بیا څه حال لهذا اخري جمعه را روانه ده نه دا څه خاص حیثیت لري لکه تیره جمعه چې څنګه وه دا جمعه هم هغه رقم ده نه عبادت څه دا رقم دی چې در پخوا ډېر ثواب لري نه دا خبره ده چې یاره دا جمعه نو بیا بیخي ډېره برکتمنه ده یو شی نشته پکې او بیا کله که په دا ورځ باندې چا قضای عمرې کوله دا بدعت دی دا ګناه ده دا د الله د رسول دشمني ده د الله د رسول دشمني ده د الله دشمني ده چې سړی ورسره کوي لهذا دا خبرې ونه کوي که دا میسیج در سره دي دا ډیلیټ کړه پر دغه ځای باندې که دې چاله استولی دي خالي ورته دا درواغ دي وروره زما په خبره دوکه نه سي زما په میسیج دوکه نه سي دیني ته راولاړ سي د 5 کسانو پر چا باندې مطلب 100 روپۍ باندې دی راولاړ سي 4 روپۍ راواخلي وایي دا زه بل چا ته ورکوم چې وارې کې بیا دا وایي د ګردو غاړې ادا کېږي دا ادا کېږي غاړه خلاصېږي چې 15 نه 15 ارب رکعاته وکړي 15 ارب رکعاته نفل لمونځ د سهار 2 رکعاته فرض لتا قضا شوي په هغه پسې نه سړی سېدلی هغه الله فرض کړي وو دا نفل ستا خواهش دی فرض د الله خواهش دی د الله امر دی نو ته څنګه راولاړېږې د الله د امر سره د خپل امر چې دی هغه یږدې ته څنګه دا امر یږدې نو لهذا که چا دا خبره وکړله دا خو ګناهګار دی که چا دا لمونځ وکړي دا بدعت دي ستا دا خیال زه خلاص ولم خلاصوی نه یې نور لاړې په ګناهو کې ډوب سوې نور لاړې تباه سولې نور لاړې خراب سولې